یو دل یو سړی په بصره کې یو حافظ و قاری و څه غلطي ته شوی و نو قرآن شریف ته هیر شوی انسان باندې بعضې وخت خدای په دنیا کې یو مسله راولي چې دی ما ته متوجه شي چې قرآن شریف ته هیر شو حسن بصري صاحب له ورغی وی صاحب ما ته دعا وکړه ما نه قرآن هیر شو قرآن خو چې یو ځل سړي نه هیر شي نو بیا دوباره را یادول اسان کار دی او چې عمر هم بیا زیاتی په هلکانه و ماشوموالي کې په اسانه یادېږي وروسته خو بیا ګران شي ما نه قرآن هیر شو ګناه رانه شوې ده توبې مې وسستې دي خو څه وکړم نو دا مشران بزرگان سړی لږ کړی هغه ورته وی ټیک ده خو لاړ شه مکې مکرمې ته او هلته مسجد خیف دی اوس هم شته په مینا کې هلته یو سړی دی او زما استاز دی د احادیثو هغه له به ورشې نو هغه به درته دعا وکړي وظایف به هم درته وښیي نو الله به درته واپس رایاد کړي د میراشه پیاده مزل دی د بصرې نه غریب را روان شو قافله کې او مکې مکرمې ته راورسېد مکه کې تپوس وکړه خیف بني کنانه دا جومات هلته دی په مینا کې کم ځای دی چا ورته ځای وښو چې لاړ مسجد خیف ته نو یو سړی جومات کې ناست و داسې اوس خو ډېر لوی شاندار جومات دی هغه زمانه کې راکوټې جومات او دا جومات په هغه ځای جوړ دی چې کم ځای نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې په حجة الوداع کې خپله خیمه لګولې وه د حضور پاک د خیمې په ځای دا جومات جوړ دی نو دی سړی وی چې زه ورسېدم د مازدیګر مانځه له ور ورسېدم دې جومات ته او مونځ مې وکړه نو چا نه مې تپوس وکړه چې حسن بصري صاحب چې ما ته کوم سړی خولی و عالم نو ما تپوس وکړه څوک دی وی چې دا مونځ دی ورپسې وکړه دا دی وی ډېر خلک راتلل دی مولانا صاحب له دې عالم له او چا ته دعا غوښته چا ته د مسلو تپوس کو چا د حدیثو تپوس کو ډېره ګڼه وه پې نو زه یو طرف ته کېناستم چې ودرېږه دا ګڼه کله خوره شي نو زه به ورشم خپله مسله به ورته ووایم خلک راځي او ځي مازدیګر نه پس هسې هم علماو ته خلک راغونډېږي نو خلک راځي او ځي وی یو سړی مې ولید څادر یې په سره چولی او بلکل داسې پټمخ غوندې و ام راغی خو دغې سړي دې ملا صاحب سره دا ما ته چې چا حسن بصري صاحب چې هغه راته څوک خولی نو هغه سره یې لاس میلو که ستړي مشي وکړل او واپس لاړ نو شی وه ما ته او څادر یې په سر و مې چې دا څوک ده خو نه د مسلې تپوس وکړو نه د حدیثو لاس یې میلو کړو لا خیر وی بس خلک راځه او ځه چې دا خلک خواره شو نو زه ورغلم زه ورسره کېناستم نو ما وی حضرت زه خو د بصرې نه راغلم او زه د قرآن حافظ یم ما نه یو ګناه وشو ما نه قرآن هیر شوی دی نو تاله راغلم که څه وظیفه درته معلوموي او یا درته څه دم معلومي یا څه دعا مالو کې ما توبه استره او حضور پاک فرمایي الندم توبتون چې سړی په ګناه ستوماني دا توبه مې استره نو ما ته یا دعا وکړه یا څه وظایف راکړه وی ما ته وی دړه نه توبه استره ما ویو بیا خو به نه کې که نه نه وی دې سړي دا سر داسې اسمان ته اوچت کړی مولانا صاحب او سر یې راښکته که او دعا یې وکړه وی ما ته وی سوچ وکړه قرآن ته دی وی قرآن مې یاد و بیا واپس خدای را یاد که وی ګران ځایونو کې معلومات وکړه بس ما تلاوت یو ځای نه بل ځای نه قرآن یاد مې چې صاحب کارو شو میلمه د کم ځای نه راغلی ما وی د بصرې نه راغلی ما له چا راولېږلې ما صاحب حسن بصري رحمت الله علیه حسن ابن یسار بصري هغه راته ته ښودلې چې زما استاد دی هغه له لاړ شه یاره وی خدای دې په حسن رحم وکړي هسې موږ په خلکو کې شرمنده کړو هغه په خپله لوی عالم دی دعا به یې درته کړې وه که نه وی بیا ما ته وی حسن بس دا اوس چې سپین څادر کې سړی و دا دې وپېژن مې نه شی وه صاحب دا وی دا حسن بصري و که نه دا حسن بصري و دا د مانځه نه مخکې وروستو کله ماله راشي او د بصرې نه ما سره لاس مینه وکړي واپس مانځه له ځان بصرې ته رسوي دا طی الزمان او طی المکان ورته وایي دا چې پیغمبر ته وشي معجزه شوه او چې عام نیک سړي ته وشي نو هغې ته کرامت وایي حضور پاک په لږ ساعت کې کم ځای ته رسېدلی دی معراج بیت المقدس او بر اسمانونه او جنتونه
په یو لږ سات کې الله هلته ونڅاو او واپس راغی او څونه سات کې دا ارڅه شوي دي. رسول الله مبارک فرمایي چې تلم او واپس رالم نو بستره چې څنګه ګرمه وه هغسې ګرمه پرته وه، لا یخه شوې نه وه. او چې بنده ځي پخوا هغه د کړو زنځیر یې اوسپنې وي، هغه زنځیر د ام هانې رضی الله تعالی عنها د کور نه تلم، زنځیر مې راښکته که چې وتم نو زنځیر په غړقېدو شي که نه، نو څونه سات کې قلاریږي؟ په نیم منډ کې، لږ سات کې. وی چې زه واپس رالم بیت المقدس او په لاره څونه کارونه شوي دي او جنتونه او پیغمبرانو سره ملاقاتونه او الله سره ملاقات. وی چې واپس رالم زنځیر هغسې غړقېدل او درېدلی نو. نو یو نیک سړي ده چې داسې کار وشي، یو نیک سړي نه، نو نیک صالح نه، جادوګر نه ګورئ، نو هغې ته څه ویلې کېږي؟ کرامت ورته ویلې کېږي. کرامت هغې څیز ته وایي چې خارق للعادت، د عادت او د عقل نه خلاف وي، خو چې صالح د سنتو پابند وي او نیک انساني د هغه نه وشي هغې ته کرامت وایي. او چې کم سړی د سنتو پابند نه نیک نی نو هغې ته بیا نه وایي ګورئ. او که د پیغمبر نه صادر شي نو معجزه ورته ویلې کېږي. بهر کې دا خو یو بله خبره راله. نو حسن بصری رحمت الله علیه لوی پیر د پیرانو مو او لوی محدث د زمانې و، مونږ یې په حدیثو پیژنو، مونږ ته پته د حدیثو کتابونو کې زمونږ د ټولو شیخ او استاذ. نو دا ښځې به د خپل بچي ته ویه بچې دا ته څه کې جون دې تباه که. نو حسن بصری صاحب له به یې بوته، استاد جي دا ښځه د حسن بصري مریده وه، دا مریده وه، دا زما دا زوی دی او دا ما یتیم دی او ماشوم دی او لوی شو او لوپر کېږي رانه دعا ورته وکړه. حسن بصري صاحب به ورته دعا وکړه، وظیفه ورته وښایه، وظیفه به یې ورته وښوله، بیا به یې ورته صاحب نصیحت ورته وکړه، هغه به ورته نصیحت هم وکړه. کله به حسن بصري صاحب له ډوډۍ وکړه دې ښځې او کور ته به یې راوسته، دې دپاره زما دې بچي ته لږ نصیحت وکړه، دا بچی رانه لوپر کېږي، زما خو دا مقصد و چې په د علم وکړم، دا بچی مې نیک شي، دا بچی مې صالح شي. ګوره نیکه مور د بچی په دې فکر کې، بدعمله مور او بربنډه مور د بچی د دین فکر نه کوي، هغه د بچی د دنیا فکر کوي. ای بچی مې د حرامه راوړي خو چې څه راوړي، بچی مې د په ګناه کې سري خو چې زما تابعداري، بچی مې د ارسه کوي خو چې د ښځې نه و زمی، او ښځه وایي دا خاوند مې د ارسنګی خو چې د مور نه زمی. دا ټول د ګناه خبرې دي. نیکه ښځه دا نه وایي او چې زما بچی منځو کې. بدعمله ښځه چې وي د دین نه لرې، هغه چې بچی یې مانځلی ځي مه د تیاره د کور وکړه، چې غرمې ځي بچی ګرمي د کور وکړه، ناجوړه به شي. چې روژه نیسي نه په تا نه وړي، خیر دی بچی ناجوړه به شي، نیمې ونیسه. او چې نیکه بیبي وي قسم دی د بچي د آخرت فکر کوي، د دنیا خیال هم کوي خو د آخرت یې ډېر کوي. قسم دی صحابه به په خپلو بچو په ماشومانو روجې نیولې، هغوی به په روجو نفشو یې نیولې، نو چې نیمې ته به یې روجه ورسوله نو ماشومان به په جړا شو، نو د لوبو څیزونه به یې ورته مخکې کړل، په هغې به یې غلول او قلارول، خو روجه به یې پې سر ته رسوله. نیکه بیبي خو کمال دی. بیا به یې راوت ډوډۍ به یې وکړه، هغه یې مړه ستړې که، څه فایده نه وه. اخره کې د هلک ناجوړه شو، د دې بوډۍ زوی چې ناجوړه شو، ډاکټران حکیمانو نه علاج چې څه باقي پیسې میسې وه هغه په هغې لاړه، او داسې پرېوت چې هغه زمانې حکیمانو طبیبانو وی چې دا جوړېدو والا نه دی، دا نه ښه کېږي. نو مور غریبه ورته کېناسته، مور ورته وایي ای بچې ما درته نه وی چې سم شه، اوس به څه کې خدای راونیولې، ما درته نه وی ځکه نو اوس پاسه، اوس ته یې لوپران څه شو، انشیانو سره چې به ناست وی څه شو، پیسې چې د نه وخوړی ملګري دي څه شو، ټول ختم. اوس به د یو الله ملی په قبر کې کا دې خوشحاله کړی وی څه خبره وه، هر څه پاتې اوس دوستان هغه نشیانه پوډر ملګري څه شو، څه هغه زمانه کې چې څه نشه وه، لوپر ټایپ خلک څه شو، څه در نه تښتېدل که نه، در یې مالونه وال زما دې نه منل، حسن بصري درته څومره نصیحتونه زما استاد وکړل، زما پیر صاحب، نو تا نه څه جوړ شو څه. نو دا هلک هم دې مو سپې شو،
یاره مورې بس وي زه څه وکړم؟ وی بچی یو کار وکړه، اوس ته له حسن بصري صاحب راولم مرې په سچه توبه وباسه، په سچه اوس وباسه. وی مورې اوس خو مې اخري ورځې دي، زما توبه به خدای قبوله کړي. وی اوس یې قبلوي، الله رحیم دی، اوس خو باسه که نه. زه د استاد جي راولم. وی ښځه ورشه راوله. مورې لاړه حسن بصري صاحب پسې پړونې غریبې په سر که په ځان پسې راکاږي. استاد جي زما بچی خو ناجوړه دی او بس نن دی که سبا دي ډاکټرانو حکیمانو لا علاجه کړی چې نن سبا کې مري، ته راشه مهرباني وکړه او لږ نصیحت ورته وکړه، څه توبې چل ورته وښایه، څه استغفار چې ووایه، خیره خو یې ښه شي. هغه له غوسه ورله. وی پام کوه چې ماله رانه شي، ځه ستا بچي خو ما لړه ستړی که، کله دلته نصیحت کوه، کله کور له وله ځه، کله وظیفه ښایه، کله دعاګانې. اوس چې مري اوس چې جوړو نو توبې نیستې، اوس وباسي دې توبې ماله چې رانه شي. او ګورې پام کوه ته خو مې مرید یې، خو که مړ شو ردې خبیث زه جنازه هم نه کوم، ماله به جنازې له هم نه راځي. لادو بادو پرېوس اوس توبې وباسي. دته خو ما څومره نصیحت څومره ذکرونه او دې به په لوپرۍ پسې ګرځې، ستړی کړم ته یې ستړی کړې. غریب به په ژړا را روانه شي، راله جاړي. مور چې ارسنګی خو مور مورې ګورې، په بچي د مور ډېره زیاته مهرباني وي، ډېره زیاته. لیکن دام واوره مور په بچي مهربانه ده، الله سونه مهربانه دی. رسول الله مبارک فرمائی الله ارحم بعباده من الام بولدها. مور په خپلو بچو دونه مهربانه نه ده لکه څونه چې الله په خپلو بندګانو مهربانه دی. الله مهرباني بیا ډېره زیاته ده. خو چې بچې سرکشه چې نو مور هم ورته خیرې کوي او پلار هم پرې ډس کوي بیا، نو چې بنده سرکشه شي نو خدای هم دوزخ ته غورځوي. مهربانه زیات دی. بهر کې مور راله په سترګو کې اوښکې ګرځي او جاړي او بچي ته وایي بچې ما درته نه وایي چې سم شه نو سم نه شوې، نو دې حالت ته ورسې چې زما استاد نه راځي تعالی اوس او دی مو وایي چې زما جنازه به هم نه کوي، چې په ما به جنازه هم نه کوي، جنازې له به هم سوال جواب نه کوي، نه راځم. نه ما نه وي درته چې سم شه، نه سمې دی که نه. بچې څه وایي؟ او مورې بس زما رب هغه دی چې اسمانونو ځمکو کائناتو خالق و مالک دی، ما توبه ایستې ده. دا چل به وکړې چې کله زما نه څه وخېږي مورې نو چې پام کوه ما له جنازې له حسن بصري صاحب خو پرېږده چې څوک هم رانه غواړي، زما به دې خپه کې لوپټه واچی او ډېر کمزور یم ته مې راښکې شي، وجود مې ډېر ټپ شوی دی، خپه کې به مې لوپټه واچی چې ما له غسل نه کې او ما له کفن رانه کې او په دې لارو کې به مې راکاږي او خلکو ته به دا چغه وی چې څوک هم د علماو نافرمانی او لوپري او د مور نه وري دی سزا ده. لاش به مې راکاږي او یو کندې ته مې لاش وروغورځوه چې دا سپي او دا حیوانات مې وخوري. خخوه مې ما دونه ګناهګار یم که دې په قبر کې لاندې خښ کړم د مقبري مړي به م زما د لاسه تنګي، زما د چغو نه به د مقبري مړي به م فریاد وکړي. دومره تنګ یم، دومره په عذاب کې به پروت یم، دومره د خدای عذاب به ما له خدای راکوي. ورونو ګورئ کمال دا ټکې دی. اوس کمال څه شی دی؟ دا ټکې چې وایي خدای تل وي او زه کمزور یم. جړه کمال دی چې الله ته وجاړئ، فریاد کمال دی چې الله ته فریاد وکړي، چې دا سر نیغ کې او قبر کې په دې الله خفه کېږي، چې دا ځان پسې پنسې راکاږي او مټې وی په دې الله خفه کېږي. رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی الکبریا اوریدایی، لویی زما صادر دی. ګورئ ما سره چې زما صادر کې څوک ځان دننه کوي ذلیل به کم. انسان لا عاجزي ده، لویي نه ده. الله لوی دی، بیماری ولا نه راځي، تکلیف نه راځي، غم نه راځي، ستړه نه راځي. بنده خو پیغمبرانو لم خوب راځي، انبیاو باندې بیماری راځي. رسول الله مبارک هم غاښ مبارک په احد کې شهید شو، مرګ پیغمبر لم راځي، الله له نه راځي، تکلیف ولا نه راځي، همیشه جم دی. مخلوق که انبیا ویل نه دي الله ته محتاج دي،
پیغمبرانو بچا ته درخواستونه کولو چغې به والې وایا الله ته. الله چاته محتاجه نه دی، پاجزه خوشحالیږي رب العالمین. زمونږ د دې ټولو خالق مالک رازق شفا ورکون کې، بچی ورکون کې، رزق ورکون کې، جوړون کې، مرض راوستون کې، لرکون کې څوک؟ الله. مونږ ټول محتاج چاته؟ الله ته. الله مونږ ته محتاج نه دی. بس دوی مال خپکې پلو پټه واچوه مورې ګورې، که دې خښ کړم نو دونه سزا او چغې به وي چې زما د چغو نه به مقبره کې مړی تنګ شي. بس مال خپکې لوپټه واچوه، یو ډنډ ته مې وغورځوه، دا خبرې وکړې او دې کې غریب ساه ورکړه مړ شو. اوس مور خو مور د په لوپټه سترګې پټوي او جاړي، یا خدایه اوس څه وکړم؟ داسې کولی شم چې بچي له خپکې لوپټه واچوم ډنډ ته وغورځوم؟ دا راښکې شم زوی به څنګه راکاږم؟ د خدا وصیت وکړه، استاجي مې د جنازې نه انکار وکړه، دا څه وکړم؟ جاړي غریبه جاړي، دې کې ور وډبېد، دروازه ووالی شو. څوک یې؟ وی حسن بصري مه ور لرکا، استاد جي اوس راغلی چې زما بچی مړ شو، تا ته خو ما وی چې راشه توبه خو ورته وښایه، تا ته خو ما ووی چې راشه کلمې شهادت خو ورته وښایه، تا ته خو ما چې راشه اخر کې څه خو ورته وښایه. نو تا وی دې جنازه م د کوم ماله به نه راځي، اوس راغلی اوس څه له راغلی؟ بچی خو مې لاړ مړ شو. وی ور لرکا ور لرکا، اوس مه راځه. مورم غصه ده، مریده ده د هغه، شاګرده ده خو غصه ده. حسن بصري رحمت الله علیه ورته څه وایي؟ وی چې ته مې را رخصت کړې وده شو، په خوب کې مې رب العالمین ولیده، الله مې ولید، الله زورنه راکړه ای حسنه ته څه زما د دوستانې دعوې کې چې زه ستا دوست یم، زما د دوست د جنازې نه انکار کې او زما د دوستانې دعوې کې، زما د دوستانې دعوې کې او زما د دوست جنازې نه انکار کې، فټافټ ورشه شبه ویم لمبا وا کفنم ورکا قبر ته مخکته که جنازه مو کړه. زما قسم په الله، الله په دې خوشحالیږي. بس ځان چې دې څونه په ځمکه دننه که او چې څومره دې ځان د خدای په دربار کې ذلیله که وته دې وجاړل، الله په هغې خوشحالیږي. چې څومره دې الله ته لوی وي په دې خوشحالیږي. او چې ځان دې څومره لوی که کبر کبر کبر، انسان څه شی دی او کبر بیسي؟ پیسه څه شی دی؟ بچی څه شی دی؟ ټوپک څه شی دی؟ څوک په بچي غاویره دی په یو ساعت کې راته راپرځولی شي، کولی شي که نه شي کولی؟ څوک په مال غاویره دی په یو ساعت کې د نه اخیستی شي، څوک په ټوپک غاویره دی په دا خپل ټوپک به دې مړ کړي، څوک په جون غاویره دی په حسن غاویره دی، دا خو ټول د الله په لاس کې دي. زما قسم دی په دې الله خوشحالیږي چې ورته وجاڼې سر ورته په دا ځمکه کې دی. او الله تل وی خدایه ته زما خالق او زما مالک، زما جون خو تا سره ته نه غواړې، 2 منټه جون نشته، صحت خو تا سره چې ته نه غواړې، اوس به داسې بیماري راشي چې په لندن کې به هم جوړ نه شي. بچی خو تا سره دی که ته غواړې راکې، که ته نه غواړې شته م اخیستی شي، عزت خو تا سره دی 2 منټه کې اخیستی شي، ذلت خو تا سره دی په دې خوشحالي. لیکن کمال د چا د مور او د مور، دا بچی چې دومره ولایت ته ورسېده او الله حسن بصري غوندې شخصیت له زوره نه ورکوي، دا د چا کمال او د مور. مور چې نه کوي خو کمال دی. یو دوا چې در پسې کوي ماشاءالله، یو دوا چې در پسې کوي، د مور دعا د دې نه کمال بل شته؟ مور خو د مور دعا او د پلار دعا، بیا د مور دعا دا خو د رسول الله مبارک وینا ده چې د مور دعا دا قبلیږي. د انسان خو چې کمال ته رسید، عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه، پیرانو پیر رحمت الله علیه، چې دا نن کمال ته رسېدلی د مور برکت، خواري مور کړی. امام بخاری رحمت الله علیه چې قرآن پسې 2 نمبر په کتابونو کې د کتاب دی، اصح الکتب بعد کتاب الله، دا د مور د دعا برکت دی. خواجه معین الدین اجمیر شریف والا مور سره ناست په خپله چاپي کوي، مور ورته وی بچې
معین الدین ډېر خوشحاله نه چې نن د هغه قبر له مسلمانان خو څه کوي هندوان هم راځي سیکان هم راځي لویه میله پې لګېدلې هندوان او سیکان هم ورته راځي دا ناشنا ده مور ورته وایي بچې خوشحاله نه وایي مورې خوشحاله به ولې نه یم سفر مې ډېر کامیاب و څنګه کامیاب و بچې وایي په دې سفر کې الله پاک 7 کافران زما په لاس مسلمانان کړل 7 لاکھ او یا لکه بدمله مسلمانان خدای زما په لاس بیعت کړل او نیکان شو خوشحاله منې مور ورته وخندل معین الدین بچې دی کې ستا څه کمال دی دا خو زما کمال دی نو دا نیکان هوښیار یي عالمان هوښیار یي دا هم ګورې زمانې لوی عالم و مورې دا راته ووایه چې دا ستا څه کمال دی درسونه ما وکړل خلکو ته تقریرونه ما وکړل خلکو ته جومات په جومات کې وعظونه ما وکړل خلکو ته جومات په جومات کې بیعتونه ما سره وکړل مریدانو ما له خلک جمع کړل شاګردانو ما له خلک جمع کړل کوڅه په کوڅه زه وګرځېد مشرقي بنګال او دا مشرقي بهارت سفر مې وکړ په میاشتو مزلې ما وکړې بیعتونه ما سره ذکرونه ما وکړل قرآن ما وکړل درسونه ما وکړل خواري ما وکړه ته خو دلته کور ناسته ته زما برکت دی مور ورته څه وایي ای بچې یو څو خبرې واوره معین الدین واوره تا نه چې دا ملغلره جوړه ده او نن دا دنیا خلک راځي لاسونه دې ښکلای او درس ته درته کیني او بیعتونه د سره کوي او د علم او د تقوا چرچې دي دا زما برکت ته چې ماشوم وې نو په کوڅو کې برقه په سر به د پسې زه ګرځېدم چې خدای بچې لوپر نشي الله بچې نشی نشي خدای بل طرف ته لاړ نشي نو دا پنې غلار خدای کړی خو سبب دې زومه ما به بوتلې عالم سره کېنولې درته قرآن وښایه ما به بوتلې ملا سره به کېنو ته قرآن وښایه ما به بوتلې نیکانو سره کېنو سره بیعت وکړې درته څه وظایف وښایه ذکرونه وښایه دا ما کړي که ما د باندې پړی چورې تا نه به لوپر جوړو واقعي دویمه واوره بچې دویمه واوره ادا ده بچې چې ته کله زما په غېږ کې وې ګوره نیکې مور ته ګوره او ما پی درکول نو داسې وخت په ما نه دی تېر شوی چې ما تا له بې اودسه وخت کې پی درکړي تا د اودس والا مور پی څکلي دي هغې مور پی دې څکلي دي چې هغه اودس کې وه نو چې کوم د داسې مور پی وي نه به دا برکت نه پیدا کوي او درېیمه موره بچې درېیم دا چې ته کله وځې که نه نو زه مصلې ته وخېږم نو زه خدای ته لاس اوچت کم خدای زما بچې ستا د دین دپاره محنت کوي لګیا دی مریدان دي او شاګردان دي او تقریرونه دي وعظونه دي خدای ته خو د په لاس کافران مسلمانان کې او خدای بدعمله پې توبهګار کې نو دا زما لپې لپې دواګانې در پسې روانې دي دا حقیقت دی دې زمانه کې د زینکو مدرسه او د زنانو مدرسه انتهایی اهمیت لري دا نیکانې شي قرآن زده کړي قسم دې د ډېرو ښځو له قرآن شریف نه ورځي ډېرو ښځو غریبانو لمونځ هم په صحیح طریقه نه ورځي نو د جینکو مدرسې ډېرې ضروري دي چې قرآن پکې زده کړي ناظره خو پکې زده کړي که نه حفظ پکې زده کړي تفسیر پکې زده کړي ترجمه پکې زده کړي دو حدیثه پکې زده کړي او کله علم پکې شروع کړي عالمه شي زه به راته لنډ مثال درکړم لنډ ستاسو د علاقه خو ډېره ښه ده تاسو لږ اخوا دې بازارونو ته لاړ شئ ښځې بربنډې ګرځي لیکن بعضې جینکې چې مدرسو کې سبق ویلی دی برقه کې به ګرځي جرابې به اچولې دا د مدرسو برکت دی که جنۍ نیکه شوه سبا دا واده شوه د مور غیږ د ماشوم لومبی مدرسه چې دا نیکه ده ردې بچې به هم نیکې او که دا په خپله پودړه د بچې به رقم دی نه نیک شي دا خو ډېر ډېر ضرورت دی د جنکو د مدرسې او څه به ورته ښایي هلکه مدرسې ته مه لېږه ولې مه لېږه ګرن ورته ښایي څه که قرآن ورته ښایي قرآن ورته ښایي که دې مدرسه کې ګرن ښودلی کېږي بیا مه لېږه که په دې مدرسه کې د سیکانو کتاب ښودلی کېږي بیا مه لېږه خو که په دې مدرسه کې د الله قرآن ښودلی کېږي نو مه منې کوه
لیږه. که په دې مدرسه کې د الله او د رسول ښکلې عقیده ښودلې کېږي نو مه منې کوه. دې کې الف زبر او با زبر با ښودلې کېږي نو خوشحاله شه، مدد وکړه. زنانه ولم پکار چې خپلو خاوندانو ته وایي، خپلو لوڼو زامنو ته وایي او خپلو پلارانو ته وایي چې بابا موږ د مدرسې ته ځو، موږ مه منې کوه. هلته خو موږ قرآن زده کوو، دین زده کوو، د پیغمبر مبارک علم زده کوو. خدای له به ځو، قیامت پر ورځ به رانه خدای تپوس کوي. هلته به ځو، قبر کې به رانه خدای تپوس کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تاسو کې هر یو انسان شپونکی دی، د شپونکي نه د څاروو تپوس کېږي. پخوا به د شپون له خلکو څاروي ورکړل نو هغه به څارول، نو ماښام به بیا هر یو څاروي خپل کور ته راشړو، نو چې کم څاروي به ترې ګډوډ شوي تپوس به کوی زما څاروي خیال دی نه دی ساتل. نو د خاوند نه د ښځې بچو تپوس کېږي، پلار نه د بچو تپوس کېږي، نو دا به د الله تپوس کوي. نو بچي راولئ، زنانه راولئ، په دا مدرسو کې داخله کې. او دا بیا تاسو له دې ځای کې دلته خو نږدې مدرسه هم نشته. قاري صاحب فرمان الله صاحب محترم د خشته مدرسه جوړه کړه، مولانا صاحب پکې لګیا دی، خدمت کوي الحمدلله. نو دا خو شکر و بس، پیسې هم نه لګي، قرآن دله راوړي مفت، کتابونه دله راوړي مفت، او د خدای دین ورته ښایي. نو دې سره مدد پکار دی، الله خوشحاله کوي. دې سره تعاون پکار دی، الله رسول خوشحاله کوي. دې سره مدد پکار دی، فرشتې خوشحاله کوي، کائنات خوشحاله کوي. مخالفت کې الله خفه ده، الله رسول خفه، قیامت کې به د نبی تپوس کوي، کائنات خفه، فرشتې خفه. مونږ خو د خدای نه غواړو ده چې داسې مدرسې لله فی الله پکې خدمت کېږي. نو د دې ماحول خلکو ټولو نه دا هیله ده، زنانه به زما دا خبرې اوري چې په ګڼ تعداد کې راځئ او دین دلته زده کې، قرآن دلته زده کې. او چې کوم رونه بیګان دي هغوی د خپلې خویندې، خپلې لونه او دقه رنګې خپلې بچی راولېږي چې دلته دین زده کړي، قرآن. د دې به زموږ نه تپوس کېږي د قیامت پر ورځ باندې. او زمون قاری صاحب محترم چې رښتیا خبره د علماو سره، نیکانو صالحینو سره ډېر محبت ساتي، ډېره مینه ساتي او ډېر محبت ساتي. دا حقیقت ده. او دوه قسمه مینه، یو ظاهري وي، یو دړنی. نو دړه مینه ده ښه، ظاهري نه ده. دړه شوق دی، د زړه محبت دی. نو چې هلته لاړ شم چې ته سعودي ته، ما ته یو ځل ویلي دي ګورې که زموږ ځای له لاړ نه نو بیا به زه خفه یم، که زه یم که نه یم خو هلته به ځې. هلته مبین الله صاحب د هغه نور ملګري دي چې لاړ شو خوشحاله شي، موږ هم خوشحاله شو. حرمینو کې ورته دعاګانې کوو، درسونو کې ورته. داسې خلک خو موږ له پکار دی. موږ وایو چې خدای نور هم داسې کړي، دا مخلوق ټول خدای داسې کړي چې د نیکانو سره مینه ساتي، د علماو سره مینه ساتي، مدرسو سره مینه ساتي. حوصله افزایي پکار ده. د داسې انسان د مدرسې حوصله افزایي پکار ده چې د سره د علماو مینه، د مدرسو سره د علماو مینه، چې دې په زړه کې خوشحاله چې شکر دی دنیا کې د علماو خوښ یم زما وخت دی، او آخرت کې به م انشاءالله المرء معنا محبه، چې چا سره مینه د قیامت کې به مغوي سره انشاءالله. نو زما وروڼو په دې خبرو اکتفا کوم، ځکه زه بیا د مکوړي مدرسې ته خو د ده محبت و زما هم. نو دعا وکړئ د جمع الله دا مدرسه کامیابه کړي، الله دې مدرسې له ترقي ورکړي، الله ته وله ډېر برکتونه ورکړي، او د قاري فرمان الله صاحب محترم په عمر کې برکت واچوي، کاروبار کې برکت واچوي. هلته مبین الله صاحب دي او د هغوی نور ملګري دي، ما نه نومونه یېرېږي، ټولو له دې خدای برکتونه عافیتونه ورکړي، هغه روزګار دی وله خدای نور هم زیات کړي، الله دې پکې وله برکات واچوي. او څه بعضې پریشانۍ ورته پېښې دي هلته کې د روزګار متعلقه، ما خو ورته هم دعاګانې کړي دي، تاسو هم ورته وکړئ چې خدای پاک وله هغه پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي، هغه بندې لارې ورته خدای کولو کړي، بندې دروازې ورته خدای کولو کړي، الله د دنیا او د دین ټولې دروازې ورته کولو کړي.
د خیر دروازې، او خدای ټول کارونه ورته آسان کې، او ته د فتنو د دواړو جهانونو محفوظ کې، او الله د مخلوق د شر نه وساتې، الله د رسوایو نه وساتې، الله بچی صالحان او دیندار الوی کې، د ټولو رونو اتفاق نصیب کې، مشران چې کم وفات الله مغفرت نصیب کې، او چې کم جمدی دی رب روغ صحتونه دراز عمرونه والا ورکې، او الله د اختلافات او اختراقاتو نه پام نو امان کې وساتې، او الله ته د پریشانو نه وساتې، الله د دنیا خیر نصیب کې او د آخر خیر نصیب کې، خدای رزق کې برکت واچي، عبادت کې برکت واچي، او خدای دلا د ټولو رونو خاندان لا برکات عافیتونه او خوشاله په دواړه جهان ورکې، او خدای د خوب مرزونو بیمارونو د کور زنانه او د دې ماشومان ټول په حفاظت کې وساتې، کومې زنانه چې د مجلس ته راغلي زما بیان یې واورېد، خدای د ټولو په عمل نصیب کې، د ټولو زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي، د رسوایۍ او د بېعزت زندګۍ نه په امن کې وساتې، او الله د حیا او د عزت او د خوشحاله زندګۍ نصیب کې، او دا کلی د علاقه په دین آباده کې الله د مدرسه صفا دی الله ډېره ترقي ورکې، او ته ول برکتونه ورکې، او څنګه نوم مزیدار دغسې نوره ترقي مولا ورکې، د هغې صفې صحیح مدرسه جانشینه جوړه کې، او چې څوک پکې خدمت کې دي مولانا صاحب دي تم دعا کې الله عمر کې برکت واچي، څوک چې خدمت کې الله تعالی د هغې برکات اجرونه په دواړه جهان ورکې، دې خوشحاله نصیب کې.